بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 28 نمبر درس دی. یقول المصنف رحمه الله تعالى: المقصد الأول في المرفوعات الأسماء المرفوعات 8 أقسام: الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله، والمبتدأ والخبر وخبر إن وأخواتها، واسم كان وأخواتها، واسم ما ولا المشبهتين بليس، وخبر للتي لنفي الجنس. مصنف رحمه الله تعالی مخکې دا خبره ذکر کړې ده چې په لومبي باب کې یو مقدمه ده، 3 پکې مقاصد دي او یو پکې خاتمه ده. نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل او په مهربانۍ سره د مقدمه کم دروسو نو هغه مونږ په تفصیل او په وضاحت سره دا بیان کړل. تدې زینا صاحب کتاب په هغه 3 مقاصدو کې لومبه مقصد بیانوي. نو مصنف فرمایي چې لومبه مقصد پدې کې مرفوعات دي. د لومبي مقصد خلاصه او حاصل دا دی چې پدې کې لومبي مصنف یو تمهید اخودلې دی او په دغه تمهید کې مصنف صرف دا خبره بیان کړې ده چې مرفوعات دا 8 دي او دا غي نمونه ذکر کړې دي چې دا مرفوعات کم کم دي. بیا مصنف 8 فصل قائم کړی دي. لومبه فصل دی د فاعل په تعریف کې او د فاعل کم احکامات دي، نو دغه احکامات مصنف په تفصیل او په وضاحت سره بیان کړی دي. دویم فصل دی د تنازع الفعلین په باره کې. دریم فصل دی مفعول ما لم يسمى فاعله په باره کې. څلورم فصل دی د مبتدا او خبر. پنځم فصل دی د ان او داغي د اخواتو د خبر په بیان کې. شپږم فصل دی د کان او داغي د اخواتو د اسم په باره کې. وم فصل دی د اغه ما او د لا د اسم په باره کې کوم چې د لیس مشابه وي. او اتم فصل دی د لای نفی جنس د خبر په باره کې. نو مصنف فرمایي المقصد الاول في المرفوعات چې لومبه مقصد دا دو مرفوعات په باره کې دی. مرفوعات دا جمع دا د مرفوع او مرفوع دا هغه اسم ته وایي چې هغه د فاعل په علامت باندې مشتمل وي او د فاعل علامت دا دی ضمه واو الف. نو که یو اسم باندې ضمه و یا په هغې باندې وو یا په الفو نو موږ به دغه اسم ته مرفوع وایو. دلته یو اعتراض کیږي چې تا دا خبره وکړه چې مرفوعات دا جمع دا د مرفوع، نو پکار خدا وا چې مرفوع دا اسم مذکر دی
نو پکار ده چې د دې جمع په واو او په نون سره راغلی وي، یعنی مرفوعون. حالانکه د دې جمع مرفوعات دی. نو دا ولې؟ نو د دې جواب دا دی چې دلته یو اهمه ضابطه او قاعده ده، او هغه قاعده دا ده چې د مذکر غیر عاقل د صفت جمع په الف او تا سره راځي. د مذکر غیر عاقل د صفت جمع په الف او په تا سره راځي. لکه یوم دا مذکر غیر عاقل له، نو تدې چې کم صفت دی نو د هغې جمع په الف او تا سره راځي. مثلا د یوم صفت دی خالی، یوم خالی، نو اوس د دې خالی کومه جمع ده نو دا به په الف او تا سره راځي. نو موږ به داسې وایو الایام الخالیات. دویم مثال، کوکب دا مذکر لا یعقل له، یعنی مذکر غیر عاقل له، نو تدې چې کوم صفت دی نو د هغې جمع به په الف او تا سره راځي. مثلا الکواکب الطالعات، نو دغه شانتي مرفوع دا د مذکر لا یعقل یعنی د مذکر غیر عاقل صفت دی. تدې چې کوم مذکر دی نو هغه اسمون دی، یعنی الاسم المرفوع. نو اوس د دې مرفوع جمع دا به په الف او تا سره راځي. نو د دې قاعدې خلاصه دا شوه چې د مذکر غیر عاقل د صفت جمع به په الف او تا سره راځي. نو چونکې مرفوع دا د الاسم صفت دی او الاسم مذکر لا یعقل له، لہذا د مرفوع جمع به په الف او تا سره راځي. بیا مصنف فرمایي الاسماء المرفوعات 8 اقسام، چې اسماء مرفوعه د دې 8 قسم دي. اسماء مرفوعه دا 8 دي، او کم دي؟ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول ما لم يسمى فاعله چې دې ته نائب فاعل هم وای، دریم مبتدا، سلورم د مبتدا خبر، پنځم د ان او د هغې د اخواتو خبر، شپږم د کان او د هغې د اخواتو اسم، اووم د هغې ما او د لا اسم کمه ما او لا چې د لیسا مشابه وي، او اتم د لای نفی جنس خبر. نو دا 8 دا مرفوعات دي. چې دا 8 څیزونه په کومې جمله کې راشي؟ په یو جمله کې فاعل راشي، نائب فاعل راشي، مبتدا راشي، یا د مبتدا خبر راشي، یا د نور مرفوعات راشي، نو دا به مرفوع وي. دا به یا مرفوع وي په ضمې سره، یا به مرفوع وي په ضمه تقدیري سره، یا به دا مرفوع وي په الف سره، او یا به دا مرفوع وي په واو سره، یا به په واوي تقدیري سره. د دې دپاره کوم د اعرابو په لحاظ سره مونږ چې د اسم کوم 9 قسمونه ذکر کړي، او په نحو میر کې د اسم متمکن کوم 14 قسمونه ذکر کړي دي، نو د هغې یادول دا انتهایی ضروری دي. بهرحال دا 8 دا مرفوعات دي. دلته خبر ان و اخواتها، ان او د هغې د اخواتو نه مراد ان، کأن، لکن، لیت او لعل دی. تدې چې کوم خبر وي نو دا به مرفوع وي. او د کان او د هغې د اخواتو نه مراد د سواره، زوله، باته، اصبحه وغیره دغه افعال ناقصه دي. فصل الفاعل كل اسم قبله فعل او صفة اسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه. تدې ځای پورې مصنف د فاعل تعریف کړی دی. د هغې حاصل او خلاصه دا ده
چې فاعل به مونږه هر هغې اسم ته وایو چې د هغې نه مخکې فعل وي یا صفت وي، یعنی شبه فعل وي، او ته دغې فعل یا د شبه فعل نسبت شوی وي دغه اسم ته، لیکن په داسې طریقه باندې چې دغه فعل او دغه شبه فعل ته دغه اسم سره قایم وي، په دغه اسم باندې واقع نه وي. فاعل دا به مونږ هر هغه اسم ته وایو چې د هغې نه مخکې فعل وي او یا شبه فعل وي، او ته دغه فعل یا د شبه فعل نسبت شوی وي دغه اسم طرف ته په داسې طریقه باندې چې دغه اسم ته دغه فعل او دغه شبه فعل ته دغه اسم سره قایم وي، په دې باندې واقع نه وي. نو په دې تعریف کې دا کل اسم دا د جنس په درجه کې دا معرف یعنی فاعل ته هم شامل دی، او د فاعل نه علاوه چې کم نور اسما دي هغوی ته هم شامل دی. قبله فعل او صفت دا فصل اول دی یا قید اول دی. په دې قید سره د فاعل د تعریف نه زید اخوک او یا زید قام داسې قسمه ترکیبونه دا خارج شو، ځکه چې زید اخوک په دې جمله کې اډو فعل هم نشته دی، او مونږ په فاعل په تعریف کې دا خبره وکړه چې د فاعل نه مخکې به فعل وي یا به شبه فعل وي. لہذا زید او اخوک اگر چې دا دواړه مرفوع دي لیکن دا فاعل نه دی، ځکه چې مونږ پکې دا قید ولګاو چې قبله فعل او صفت چې د دې نه مخکې به فعل وي یا به شبه فعل وي. نو نه دلته فعل شته او نه شبه فعل شته دی. او دغه شانتي دا زید قام دا ترکیب هم د فاعل د تعریف نه دا خارج شو، ځکه چې اگر چې دلته فعل شته دی لیکن دغه فعل د زید نه وروسته واقع شوی دی، د زید نه مخکې نه دی. نو دا فصل اول دی. الفاعل كل اسم قبله فعل او صفت. بیا مصنف فرمایي چې اسند الیه. بعض نحویان دا وایي چې دا فصل ثانی دی، دویم قید دی. په دې قید سره د فاعل د تعریف نه هغه اسمونه ووتل چې په هغې کې د فعل یا د شبه فعل نسبت شوی وي، لیکن دغه نسبت بالاصاله نه شوی بلکې بالطبع شوی. لہذا دلته د اسند الیه سره بالاصاله قید لګول دا بیا ضروری دی. نو چې کله مونږ وایو چې دغه اسناد دا بالاصالت شوی وي، نو بیا د فاعل د تعریف نه هغه اسم اوت چې هغې ته د فعل یا د شبه فعل نسبت شوی وي، لیکن دغه نسبت بالاصالت نه وي بلکې بالطبع وي. مثلا قام زید زید، نو په دې کې دا کم دویم زید دی، دا اوس فاعل نه دی. اگر چې دې ته د قامه نسبت شوی دی دغه مرفوع هم دی، لیکن دا نسبت دا بالاصالت نه دی شوی، بغیر د واسطې سره نه دی شوی بلکې د زید په واسطې سره شوی دی. لہذا لومبي زید ته خو به مونږ فاعل وایو ځکه چې د دې نه مخکې فعل دی او ته دغه فعل نسبت هم دې ته شوی دی، لیکن کم دا دویم زید دی دې ته به مونږ فاعل نه وایو، دې ته به مونږ د فاعل تابع به وایو. او بعض نحویان دا وایي چې دا اسند الیه دا فصل نه دی، دا قید نه دی، بلکې دا صرف د مقصود د وضاحت دپاره یو جمله راغلی ده. بیا فرمایي علی معنا انه قام به لا وقع علیه. ته دغې فعل او د شبه فعل نسبت په داسې طریقه باندې شوی وي چې دغه فعل او شبه فعل ته دغې فاعل سره قایم وي، په دې باندې واقع نه وي. نو دا فصل ثالث دی. په دې قید سره او په دې فصل سره د فاعل نه نائب فاعل اوت. مثلا ضرب زیدون، نو دلته هم د زید نه مخکې فعل دی،
ته دغه فعل نسبت هم زید طرف ته شوی دی، لیکن دا فعل دا ته د اسم سره قایم نه دی بلکې په د اسم یعنی په زید باندې واقع دی، یعنی زید وهلی شوی دی. دا فعل د زید سره قایم نه دی بلکې په د زید باندې واقع شوی دی. نو خلاصه دا شوه ته دې تعریف نه دا خبره معلومه شوه چې په فاعل کې د څلورو خبرو موندل کېدل دا ضروری دی. نمبر 1 چې فاعل به اسم وي، دا خبره موږ ته څه نه معلومه شوه د کل اسم نه. دویمه خبره دا ده چې تدینه مخکې به فعل وي یا به شبه فعل وي یعنی صیغه صفت به وي. دریم نمبر چې ته دغه فعل او د صفت نسبت به دغه اسم طرف ته شوی وي. او څلورم نمبر دا چې دغه فعل او یا دغه شبه فعل دا به ته دغه اسم سره قایم وي، په دې باندې به واقع نه وي. نو چې کله پکې دا څلور خبرې رالی نو موږ به دې ته فاعل وایو او دغه فاعل دا به بیا مرفوع وي. په دې تعریف کې یو لفظ ذکر شوی دی صفت. نو د صیغه صفت نه مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، اسم تبذیل او اسم مصدر دی. او دغه شانتې بعض حضرات وایي چې د جار مجرور نه وروستو یو مرفوع اسم راشي نو دا هم بعض حضراتو دیتا صیغه صفت ویلی دی، مثلا افی الله شکن. نو بعض حضرات وایي چې دا شکن دا د جار مجرور د پاره فاعل دی، او بعض حضرات وایي چې نه دا مبتدای مؤخر دی. نو مصنف فرمای الفاعل كل اسم قبله فعل او صفة اسند الیه على معنى انه قام به لا وقع عليه النحو. اوس مصنف په مختلفو مثالونو سره تدې وضاحت کوي، لکه قام زید، زید ولاړ دی. نو دلته دا زید دا فاعل دی، ځکه چې دا فاعل په تعریف کې دا کمی خبرې مونږ وکړې نو دا ټولې په دې باندې صادقیږي، ځکه چې زید اسم هم دی، د دې نه مخکې فعل دی، د دې فعل نسبت هم دی زید طرف ته شوی دی، او دغه فعل د دې زید سره قایم دی، په دې باندې واقع نه دی، لہذا دا زید دا مرفوع دی او دا مرفوع دی په ضمې سره، ځکه چې دا مفرد منصرف صحیح دی. دویم مثال زید ضارب ابوه عمرا، چې د زید پلار عمر وهي. نو په دې مثال کې دا ابوه دا فاعل دی د ضاربون اسم فاعل دپاره، ځکه چې په دې کې دا ټول شرایط موندل کېږي. ابوه دا اسم هم دی، ته دې نه مخکې شبه فعل یعنی ضارب راغلی دی او ته دغې نسبت ابوه طرف ته شوی دی او دا ورسره قایم دی، په دې باندې واقع نه دی، لہذا ابوه دا مرفوع دی او دا مرفوع دی په و سره، ځکه چې دا د اسماء سته مکبرونه دی او د اسماء سته مکبره د هغې حالت رفعي دا په و سره دی. دریم مثال مصنف ذکر کړی دی وما ضرب زید عمرا، دلته هم دا زید دا فاعل دی او دا مرفوع دی په ضمې سره. دلته مصنف رحمه الله درې مثالونه ذکر کړل. لومبی مثال دا د فعلو یعنی چې د فاعل نه مخکې فعل راغلی وي. دویم مثال ته دې ذکر کو چې د فاعل نه مخکې شبه فعل راغلی وي. او دا دریم مثال مصنف دا فعل منفي مثال راوړی دی. نو ته دې نه دې طرف ته اشاره ده چې څنګه فاعل دا د فعل مثبت دپاره کیدی شي، نو دغه شان د فاعل دا د فعل منفي دپاره هم کیدی شي. او بعض حضراتو پکې دا نکته هم ذکر کړې ده چې کم د لومبی مثال دی نو دا د فعل لازمی مثال دی، یعنی قامه دا فعل لازم دی، او دا زید ضارب ابوه عمرا وما ضرب زید عمرا دا د فعل متعدی مثالونه دي. بیا مصنف رحمه الله تعالی فرمای وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زيد او مزمر بارز كضربت زيدا او مستتر كزيد ذهب، وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا نحو ضرب زيد عمرا. تدی زینا مصنف د فاعل او د فعل په باره کې مختلف قواعد بیانوي او انتهایی اهم قواعد ذکر کوي.
نو هر د نحوی طالب علم لپاره دی چې په دې قواعدو باندې ځان په ښه طریقې سره پوهه کړي. د لومبۍ قاعده مصنف دا بیان کړې ده چې هر فعل خوا کچری دغه فعل لازمی وي او که متعدی وي. لازمی دی ته وایي چې هغه به فاعل باندې پوره کیږي، مفعول طرف ته حاجت نه وي. او متعدی دی ته وایي چې هغه د فاعل سره مفعول به غواړي، د مفعول به نه بغیر هغه نه تام کیږي. نو هر فعل خوا که هغه لازمی وي او که متعدی وي د هغې دپاره فاعل دا ضروري دی. خوا که دغه فاعل اسم ظاهر وي او که اسم ضمیر وي، او بیا که په اسم ضمیر کې بارز وي او که مستتر وي. دلته به مونږه د فایدې په طور باندې د اهمه خبره دا په ذهن کې یاد ساتو چې د فعل ماضي کم گردان دی. نو د فعل ماضي په گردان کې په 12 صيغو کې فاعل د اسم ضمیر وي او بارز وي. د فعل ماضي په گردان کې په 12 صيغو کې فاعل اسم ضمیر او بارز وي، او هغه 12 صيغې د واحد مذکر غایب او د واحد مؤنث غایب نه علاوه د نور کمی صيغې دي د 12 وانه. نو په دې کې به فاعل اسم ضمیر بارز وي. مثلا په ضربا کې الف فاعل له، په ضربو کې وو فاعل له، په ضربنا کې نا، په ضربت کې تا، توما، تم، تی، توما، تن او بیا تو او نا. دا ټول پکې فاعل له او دا اسم ضمیر دی او بارز دی. البته 2 صيغې پاتې شوې د واحد مذکر غایب او د واحد مؤنث غایب، چې کله دا 2 صيغې دا د کلام په شروع کې واقع وي، یعنی تدینا یو نوې خبره شروع کیږي، نو عام طور باندې به تدې فاعل دا به اسم ظاهر وي، لکه ضرب زیدون یا ضربت هندون. او کچرې دا 2 صيغې دا د کلام په منځ کې واقع وي. د کلام په منځ کې د واقع کېدلو مطلب دا دی چې دا فعل د مبتدا د پاره چرته خبر جوړیږي، یا د موصوف د پاره صفت جوړیږي، د ذوالحال د پاره حال جوړیږي وغیرہ. نو بیا به په دې کې فاعل دا به پکې ضمیر وي او مستتر به وي. مثلا زیدون ضربا، نو دلته دا ضربا د کلام په منځ کې واقع دی ځکه چې دا مبتدا د پاره خبر دی، لہذا په دې کې ضمیر دا پکې فاعل دی. یا هندون ضربت، نو په دې کې ضربت کې هي ضمیر دا مستتر دی. نو د فعل ماضی دی خلاصه دا شوه چې د واحد مذکر غایب او د واحد مؤنث غایب نه علاوه د نور کمی 12 صيغې دي. په دې کې به د همیشه د پاره ضمیر بارز دا به پکې فاعل وي کچره فعل معلوم وي. او دا کمی 2 صيغې چې دي د واحد مذکر غایب صيغه او د واحد مؤنث غایب صيغه، کچره د دواړه صيغې د کلام په شروع کې وي نو اسم ظاهر به ول فاعل وي، او کچری د کلام په منځ کې وي نو بیا پکې ضمیر مستتر دا به کې فاعل وي. د فعل ماضی نه علاوه فعل مضارع، فعل امر، فعل نهی وغیرہ دا نور چې څونه گردانونه دي، که مضارع ده او که د مضارع نه چې دا کم گردانونه د فعل جوړ شوي دي. نو د هغې تفصیل دا دی چې په 9 صيغو کې ضمیر بارز وي، په 9 صيغو کې ضمیر بارز وي. او هغه 9 صيغې دا دي په دې کې 4 تثنیې صيغې دي، لکه یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی. په دې 4 صيغو کې فاعل دا الف دی، او په دې کې 4 صيغې د جمع دي. په دې کې 2 د جمع مذکر صيغې دي، یعنی جمع مذکر غایب او بل د جمع مذکر حاضر صيغه یضربون او تضربون. په دې کې فاعل دا وو دی، او 2 په دې کې د جمع مؤنث صيغه دي، جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر صيغه یضربن او تضربن. په دې کې فاعل دا نون دی او دا اسم ضمیر بارز دی. نو 8 صيغې شوي، 4 د تثنیې شوي او 4 د جمع شوي. په دې 4 کې 2 د مذکر دي، 2 پکې د مؤنث دي، او یو صيغه د واحد مؤنث حاضر صيغه د تضربینا. په دې کې بعض حضرات وایي چې یا پکې فاعل او څوک پکې وایي چې نون پکې فاعل له، په دې کې یا فاعل له. نو دا 9 صيغې شوي، په دې 9 صيغو کې ضمیر بارز دی. نو کچری دا 9 صيغې دا فعل معلوم وي نو دغه ضمیر به پکې فاعل وي. تدینه علاوه چې دا نورې کمی 15 صيغې دي، د واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. او تدینه موږ آسان تعبیر داسې کولی شو چې هغه 15 صيغې
چې کله هغه د صحیح په ګردان کې وي نو عام طور باندې تدې په آخر کې پیش وي لکه یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. تدې تقسیم دا دی چې په دې کې درې صيغې داسې دي چې په هغه کې همیشه د پاره ضمیر مستتر وي. نو بیا که فعل معلوم وي نو دغه ضمیر به پکې فاعل وي او هغه صيغې دا دي واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم، یعنی تضربو اضربو او نضربو. په تضربو کې فاعل انت، په اضربو کې د انا او په نضربو کې د نحنو. تدین علاوه چې دا نور کومې دوه صيغې دي د واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب، تدې حکم د فعل ماضی والا دی. کچری د کلام په شروع کې وي نو بیا به اسم ظاهر تدې لپاره فاعل وي، او کچری د کلام په منځ کې وي نو بیا به پکې ضمیر مستتر تدې فاعل وي. نو مصنف رحمه الله دغه تقسیم طرف ته اشاره کړله. نو فرمایي وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر. د هر فعل د پاره لابودی ده، د هغې دپاره ضروري دی د فاعل مرفوع. او بیا عامه خبره ده چې دغه فاعل دا به یا اسم ظاهر وي، مثلا لکه ذهب زیدون، نو ذهب فعل او دا زید دا تدې دپاره فاعل لی. او مزمر بارز، یا دغه فعل دپاره به فاعل دا به اسم ضمیر بارز بوي، یعنی ضمیر بوي او ښکاره بوي. بارز معنی ده ښکاره، لکه ضربتو زیدن. نو اوس ضربتو دا فعل لی نو تدې لپاره فاعل ضمیر دی او دغه ضمیر بارز دی او هغه دا تا ضمیر دی. او مستترین، یا د فعل د پاره با فاعل دا ضمیر مستتر بوي. او تدې مثال دی لکه زیدون ذهبا، نو دلته د ذهبا فعل د پاره کوم فاعل دی هغه مستتر دی او هغه هو ضمیر دی. نو هر فعل خو که هغه لازمی وي او که متعدی وي د هغې دپاره فاعل ضروري دی. البته که کم فعل متعدی وي نو د هغې دپاره د فاعل سره سره مفعول به هم ضروري دی. نو مصنف دغه خبره کوي وان کان الفعل متعدیا، او که چېرې فعل متعدی وي یعنی د فاعل سره مفعول غواړي نو کان له مفعول به ایضا، نو د هغې دپاره به مفعول به هم وي. مثلا ضربه زید عمرا، نو دا ضربه دا فعل متعدی دی، دا د فاعل سره مفعول هم غواړي، نو دا زید ولا فاعل لی او دا عمر دا ولا مفعول لی. فاعل چونکې مرفوع وي نو دی وجه نه دا زید دا مرفوع دی په ضمې سره. نو د دې ځای پورې مصنف رحمه الله دغه یوه قاعده بیان کړه چې د هر فعل دپاره فاعل دا ضروري دی، خو که فعل لازمي وي او که متعدي وي. او بیا ورسره دا خبره ضمنا هم بیان کړه که چېرې فعل متعدي وي نو د هغې دپاره د فاعل سره سره د مفعول به هم ضرورت وي. بیا فرمایي وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا نحو ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيدون. وإن كان مزمرا وحد للواحد نحو زيد ضرب وثني للمثنى نحو الزيدان ضرب وجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا. په دې عبارت کې مصنف یو بله اهمه قاعده دا ذکر کړې ده، او هغه قاعده دا ده چې فعل به مونږه کله واحد راوړو، کله به تثنیه راوړو، کله به جمع راوړو، کله واحد راوړل ضروري دي او کله تثنیه او جمع راوړل دا ضروري دي. نو تدې ټول دارومدار دا په فاعل باندې دی. نو خلاصه تدې قاعده دا ده که چېرې فاعل اسم ظاهر وي، خوا که واحد وي، که تثنیه وي او که جمع وي، نو په هر حالت کې به مونږ فعل دا به واحد راوړو. تدې خلاصه دا ده که چېرې فاعل دا اسم ظاهر وي، خوا که واحد وي، که تثنیه وي، که جمع وي، په هر حالت کې د فعل واحد راوړل یعنی مفرد راوړل دا ضروري دي. او که چېرې فاعل اسم ضمیر وي نو بیا به فعل د ضمیر مطابق وي. که چېرې د فاعل ضمیر واحد نو فعل به واحد وي، که چېرې تثنیه نو فعل به تثنیه وي، او که جمع نو فعل به هم مونږه جمع راوړو. نو فرمایي وإن كان الفاعل مظهرا، که چېرې فاعل دا اسم ظاهر وي، د مظهرا معنی دا چې اسم ظاهر وي،
نو وحد الفعل ابدا نو فعل به د همیشه د پاره واحد وي. د ابدا مطلب دا دی چې په هر حالت کې خوا که فاعل واحد وي که تثنیه وي او که جمع وي په درې وړو حالتونو کې به مونږه فعل دا به واحد راوړو. لکه ضربه زیدون نو دلته دا زید دا فاعل دی او اسم ظاهر دی او واحد دی نو فعل مونږه واحد راوړی دی. ضربه فعل دی او زید ولا فاعل دی. و ضربه الزیدان نو دلته د الزیدان فاعل دی او لیکن چونکه اسم ظاهر دی او تثنیه ده لیکن تدې باوجود به مونږه فعل واحد براوړو. ولی ځکه چې فاعل دا اسم ظاهر دی. و ضرب الزیدون الزیدون دا فاعل دی او جمع دی لیکن چونکه دا اسم ظاهر دی نو دی وجنه به فعل مونږه په هر حالت کې دا مفرد راوړو. نو ضرب فعل او الزیدون دا ولا فاعل دی. نو لومبه مثال کې فاعل واحد دی، په دویم مثال کې فاعل دا تثنیه دی او په دریم مثال کې دا فاعل جمع دی لیکن چونکه اسم ظاهر دی او موږ دا قاعده ویله و ان کان الفاعل مظهرا وحد الفعل ابدا نو تدی وجنه موږ فعل دا واحد راوړ. بیا وی و ان کان مضمرا کچره فاعل دا اسم ضمیر وي نو وحد للواحد نو فعل به واحد راوړی شي د واحد د پاره. لکه زید ضربا نو دلته فاعل دا په ضربه کې هو ضمیر دی نو دی وجنه دا ضربه دا واحد راوړی دی. وثنی للمثنى او د تثنیه د پاره به فعل تثنیه راوړی شي لکه الزیدان ضربا په دې کې فاعل الف دی نو دی وجنه فعل هم د تثنیه والا صيغه راغلی ده. وجمع للجمع او فعل بعد د جمع د پاره جمع راوړی شي یعنی کچری فاعل اسم ضمیر وی او جمع وی نو فاعل به هم مونږ بعد د جمع صيغه ولا راوړو لکه الزیدون ضربو نو دې کې دا و ضمیر دا فاعل نو دی وجنه فعل دای هم جمع راوړی دی. خو لیکن دلته دا یو اعتراض کیږي چې مونږ خدا خبره کړې ده چې فعل دا د همیشه د پاره مفرد وي نو دلته د فعل د تثنیه او د جمع د راوړلو مطلب دا دی چې په دغه فعل کې به مونږه د تثنیه او د جمع والا ضمیر راوړو. وس راځو مونږه ته د عبارت ترکیب له او په دې کې چې کم نحوي فواید دي نو الله په توفیق او په فضل سره به مونږه د ذکر کولو کوشش کوو. المقصد الاول في المرفوعات دا المقصد الاول دا په خپل منځ کې موصوف صفت دی دا مبتدا ده او في المرفوعات جار مجرور دا ولا خبر دی او دا قاعده مونږه بار بار ذکر کړی ده چې کله د معرفین بعد جار مجرور راشي نو عام طور باندې دا معرفه دا مبتدا وي او دا جار مجرور ولا خبر وي. مرفوعات دا جمع مؤنث سالم ده او تدې حالت جری دا په کسره سره وي نو دی وجنه په دې باندې کسره راغلی ده. الاسماء المرفوعات ثمانية اقسام. الاسماء المرفوعات دا موصوف صفت دا مبتدا ده او ثمانية اقسام دا مضاف مضاف الیه دا ولا خبر ده. او دا الاسماء المرفوعات مرفوعات دا جمع مؤنث سالم ده او چونکه دلته دا په حالت رفعی کې د ځکه چې دا مبتدا جوړیږي نو تدې حالت رفعی دا په ضمه سره ده. ثمانیه اقسام ثمانیه دا مضاف ده اقسام طرف ته او دا خبره مونږه ذکر کړې و چې د 3 نواله ته د 10 پورې چې کمی انسی دي نو دا خپل تمیز طرف ته مجرور وي مضاف وي او تدې چې کم تمیز ده نو دا جمع وي او مجرور نو دلته هم دغه شانتي دا ثمانیه دا مضاف دی خپل تمیز طرف ته او تدې کم تمیز دی نو دا جمع دی او مجرور دی. الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما ولا المشبهتين بليس وخبر للتي لنفي الجنس. الفاعل والمفعول دا اخیره پوری پدې کې د ترکیب په اعتبار سره درې احتمالات دي او دا قاعده مونږ ذکر کړې و چې کله د اجمال نه بعد تفصیل راشي نو په هغه کې مونږ عام طور باندې درې ترکیبونه کوو. یو دا چې دغه تفصیل د اجمال نه بدل وي. دویم دا چې دغه تفصیل کې هر یو دا خبر وي د مبتدای محذوب د پاره او دریم دا چې دا مفعول به وي د اعنی فعل محذوب د پاره. نو الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله دا یا بدل دو ثمانیه اقسام او دا یا خبر دی د مبتدای محذوب د پاره یعنی احدها الفاعل وثانيها مفعول ما لم يسمى فاعله وثالثها والمبتدا دقه شانتي او یا دا مفعول به د فعل محذوب د پاره یعنی اعني الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله وغيره.
بیا مصنف فرمایي فصل الفاعل كل اسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه، نحو قام زيد وزيد ضارب أبوه عمرا وما ضرب زيد عمرا. الفاعل مرفوع بضمة لفظا دا مبتدا ده، أو كل اسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه دا ولا خبر ده. او د صفة فعل او صفة اسند الیه، دا صفة دا موصوف دی او دا اسند الیه دا ولا صفت دی. او دا قاعده مخکې مونږ ذکر کړی و چې کله د نکرې نه بعد فعل راشي نو دا عام طور باندې دا نکره دا موصوف وي او دغه فعل دا ولا صفت جوړیږي. كل اسم قبله فعل او صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه، نحو قام زيد. قام صيغة واحد مذكر غائب فعل ماضي معلوم، زيد مرفوع بضمة لفظا دا ولا فاعل، أو زيد ضارب أبوه عمرا. زيد مرفوع بضمة لفظا دا مبتدا دا، ضارب دا اسم فاعل صيغة دا، أبوه مرفوع بواو لفظا دا ولا فاعل، أو عمرا منصوب بفتحة لفظا دا ولا مفعول به دا. ما ضرب زيد عمرا، ما ضرب دا فعل منفي دا، زيد مرفوع بضمة لفظا دا ولا فاعل، وعمرا منصوب بفتحة لفظا دا ولا مفعول به دا. وكل فعل لابد له من فاعل مرفوع مظهر. كل فعل دا مضاف إليه دا مبتدا دا، او لابد له من فاعل مرفوع مظهر دا ولا خبر دي، لهذا دا جملة اسمية دا. او من فاعل مرفوع مظهر، فاعل دا موصوف دي، مرفوع دا ولا صفة اول، او مظهر دا ولا صفة ثاني دي. او مزمر بارز دا عطب دي پو مظهرين باندي، یعنی لابد له من فاعل مزمر بارز، او دا غشانتی دا مستتر دا عطب دی پو بارز باندې. اوس موږ ترې مثالونه ترکیب کوو، لکه ذهب زید نو ذهب فعل او زید ولا فاعل، ضربت زیدا ضربت فعل بفاعل او زیدا مفعول به، او زید ذهب زید مبتدا او ذهب دا ولا خبر. وإن كان الفعل متعديا كان له مفعول به أيضا، وإن كان الفعل متعديا دا شرط دی، او كان له مفعول به أيضا دا ولا جزاء ده، لك ضرب زيد عمرا تدي تركيب واضح دی. وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا، وإن كان الفاعل مظهرا دا شرط دی، او وحد الفعل أبدا دا ولا جزاء ده. وحد دا فعل ماضي مجهول صيغه ده، لهذا تدي كم دغه دی الفعل دا ولا نائب فاعل لی، او نائب فاعل دا هم مرفوعي. نحو ضرب زيد ضرب فعل او زيد ولا فاعل لی، ضرب الزيدان ضرب فعل او الزيدان مرفوع بألف لفظا دا ولا فاعل لی، چونکه الزيدان دا تسنیه دا او تسنیه حالت رفع دا په الف سره وي. وضرب الزيدون ضرب فعل او الزيدون مرفوع بواو لفظا دا ولا فاعل لی. وإن كان مزمرا دا شرط دی، وحد للواحد دا ولا جزاء ده. وإن كان مزمرا شرط او وحد للواحد دا ولا جزاء ده. نحو زيد ضرب زيد مبتدا او ضرب ولا خبر. وثني للمثنى، وثني وإن كان مزمرا وحد للواحد، نحو زيد ضرب، وثني للمثنى نحو الزيدان ضرب. الزيدان دا مبتدا او ضرب دا ولا خبر دی. وجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا. الزيدون دا مبتدا او ضربوا دا ولا خبر دی. او دا وسنيا للمثنى دا عطب دی پو وحد للواحد باندې، او دا جمع للجمع دا هم عطب دی پو وحد للواحد. وس یو ځل بیا مونږه تدې عبارت ترجمه ذکر کو. المقصد الأول في المرفوعات الأسماء المرفوعات 8 أقسام. أسماء مرفوعة تدي التقسمون دي فاعل مفعول ما لم يسمى فاعله مبتدا خبر، دا إن او دا غدا أخوات خبر، كان او دا غدا أخوات خبر، او دا أغي ما او دا لا اسم كم دا ليس مشابه دي، او دا لا نفي جنس خبر. الفاعل كل اسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه. فاعل دا هر هغه اسم توي چې دا غینه مخکې فعل وي یا شبه فعل وي، او تدغه فعل یا شبه فعل اسناد دغه اسم طرف ته شوی په داسې طریقه باندې چې دغه اسم چې دغه فعل یا شبه فعل تدغه اسم سره قائم وي، په دې باندې واقع نه وي، لکه قام زید او زید ضارب ابوه عمرا وما ضرب زید عمرا.
وكل فعل لابد له من فاعل مرفوع مظهر. د هر فعل لپاره فاعل ضروری دی، خو که دغه فاعل ظاهر وي لکه ذهب زید، یا ضمیر بارز وي لکه ضربت زیدا، یا ضمیر مستتر وي لکه زید ذهب، او که چیرې فعل متعدی وي نو د هغې لپاره مفعول به هم ضروری دی لکه ضرب زید عمرا. او که چیرې فاعل وان کان الفاعل مظهرا، که چیرې فاعل اسم ظاهر وي نو وحد الفعل ابدا، فعل به د همیشه لپاره واحد راوړی کیږي لکه ضرب زید و ضرب الزیدان و ضرب الزیدون. او که چیرې فاعل ضمیر وي نو وحد للواحد، د واحد دپاره به واحد راوړی کیږي لکه زید ضربه، و ثنیه للمثنى د تثنیه دپاره به تثنیه راوړی کیږي لکه الزیدان ضربه، او د جمع دپاره به فعل جمع راوړی کیږي لکه الزیدون ضربو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.